د یورپ قوانین موږ د پاره قابل د قبول نه دي مولوي صاحبانو دوی نن په فلسطین باندې حمله کوي ټول یورپ چا سره ولاړ دی د اسرائیل ته په دې مسلمانانو باندې غیر چاپیره ته خوراک سکاک د اوبو ته ورته نه پرېږدي او دا بمبارانې پکې کوي ول دا ظلم دوی ته نه ښکاري د فلسطین په مظلوم مسلمانانو باندې دوی ظلم کوي دوی وایي اقوام متحده چېرته ده هسې ګپ د اقوام متحده کې د چا پاور دی 200 ملکونه دي 190 ملکونه دي او د 2 کسانو د 5 کسانو پاور دی ویټو استعمال کی بس زه نه منم نو دې ته به انصاف وي انصاف خو دې ته پکارو ازادي او مساوات خو دې ته پکارو چې په دې اقوام متحده کې د مسلمانانو نمائندګي قبول وي د هر یو مذهب سوي احترام پکې کېدلې هلته غرور د مذهب صرف د عیسایت څه کېږي پکې د عیسایت دپاره پکې کار کېږي نو نه په یورپ کې مساوات شته او نه پکې ازادي شته او نه پکې ترقي شته او نه پکې مولوي صاحبانو چې کوم قوانین جوړ کړي هغه د ټول د دوی د پیدې د پاره ځان له جوړ کړي دي او د نورو مذاهبو پکې هېڅ فایده نشته نو مولوي صاحبانو